الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تعالى في مقام آخر ألا لله الدين الخالص وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. جماعة قابل احترام معزز مسلمانان ورونو، الله جل جلاله و مسلمانانو باندې خصوصي فضل و کرم کړی دی چې ټول مسلمانانو ته دا کلمه نصیب کړی دا لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله کی دو اجزا دي. یو جز لا اله الا الله دی او دویم محمد رسول الله دی. د لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت او د بندګۍ مگر صرف یو الله دی. د دې مقصود دا دی چې انسان بخپله عقیده برابر کی په دې خبره باندې چې پزان کی د هر یو عمل نه بعد دا سوچ کوي یا د عمل په کولو کې دا سوچ کوي چې دا به زه صرف اور صرف د الله تعالی د پاره کوم. نو د لا اله الا الله مقصود د مسلمان د پاره دا دی چې د دې بزان کې اخلاص پیدا کی. اخلاص دی د پزان کې پیدا کی. او د محمد رسول الله د دې تقاضا دا ده چې انسان کله دا کلمه ویله لا اله الا الله نو محمد رسول الله ورته متوجه شو د دې خبرې متعلق چې اوس د دې دین تشریح نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرنګي کړی دا دا به زه قبلوما په دې باندې به عمل پیرا اوسېږم دا زما عقیده ده او دا زما وعده ده.
نو د دې دویم جز نه تصدیق ثابت شو، د اولنی جز نه اخلاص او د دویم جز نه تصدیق د سنتو ثابت شو. اوس که چېرې یو انسان ځان ته مسلمان وای او په دې دواړو اجزاو کې په یو باندې عمل پریږدي، یا په اولنی جز باندې یا په دویم جز باندې، نو هغه ته مسلمان نشي ویل. په دواړو باندې څه ناڅه عمل شروع کی نو بیا هم کامل مسلمان دی ته نشي ویلی. یعنی اخلاص هم کامل پکار دی د اعلی مسلمانی د پاره، او دغه شان د سنتو تابعداري هم د اعلی مسلمانی د پاره په صحیح طریقې سره پکار ده، کامله پکار ده. اوس که چېرې یو انسان راولګي هغه نیک اعمال ډیر زیات کوي، هر یو ځای ته حاضري کوي، هر یو نیک کار ته چې کوم دی نو هغه منډه وهي، په هر یو نیک مجلس کې شرکت کوي، لیکن اخلاص نه دی موجود، او د دې دپاره شرکت کوي چې دا پلان کې ما ته ووایي چې دا څومره ښه سړی دی، هسې نه سبا ما ته څوک پیغور راکړي چې دی داسې چل نه کوي، د خلکو د نمود دپاره او د دکلاوي دپاره دا کار کوي، نو دې ته ویلی شي شرک خفي. یعنی یو قسم لا دا د الله جل جلاله سره شرک کوي او ګناه کوي، چې یو کار الله جل جلاله د دې دپاره دنیا ته مخلوق ته ورکړی دی مسلمانانو ته چې دا به زما دپاره خالص کوئ، او بیا دغه انسان رالګي چې دغه کار کوي نو په زړه کې دا شیبه راځي چې یاره دا کار خو کومه، خو د دې دپاره کومه چې سبا ماته خلک باتور ووایي، خلک راته نر ووایي، نو دا شرک شو، د الله جل جلاله سره په دې عبادت کې شریک وګرځاو. او کچری په دې دویم جز باندې عمل ونشي، په محمد رسول الله باندې د سنتو تابعداري ونشي، نو دې ته بیا د هغې خلاف چې کوم دی نو بدعت دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې بدعت دا ضلالت دی، دا گمراهي ده، دا انسان چې کوم دی نو تیرو ته غورځوي، د دین نه او د اسلام نه چې کوم دی نو دا اړوي. نن زه خبره صرف تاسو ته د دې اخلاص مطابق کومه چې اخلاص څه څیز دی. ابن قیم رحمه الله لوی محدث ته، هغه په خپل کتاب کې مدارج السالکین کې لیکي چې اخلاص ویلی شي د یو عمل دپاره د هغې منبع او د هغې مرکز خالص د الله تعالی رضا ګرځول، دې ته ویلی شي اخلاص. یعنی زه 2 رکعته مونځ کوم، دا مونځ صرف اور صرف زه د دې دپاره کوم چې زما نه الله تعالی راضي شي، دې ته اخلاص و. بیا د اخلاص خپلې درجې دي، 2 درجې دي. یو وخت کې انسان کار کوي، په زړه کې یو نیک کار کوي، په زړه کې په ذهن کې په سوچ فکر کې ته بالکل څه نه راځي، خالی ذهني، خالی بالکل ذهني خالی چې زه دا د څه دپاره کوم، دا د اخلاص یوه درجه ده. دویمه د اخلاص او دا کمزوري درجه ده چې د انسان په ذهن کې اډوسه رانشي. د اخلاص د ټولو نه لویه درجه دا ده چې د انسان په ذهن کې دا خبره راشي چې دا کار زه شروع کوم یا دا کار کوم دا صرف اور صرف د الله تعالی د رضا دپاره کوم، دې ته ویلی شي اخلاص. الله تعالی دې موږ ته اخلاص را نصیب. بیا کومو خلکو کې چې الله جل جلاله اخلاص کی دي نو د هغې ډېر لوی برکات، ډېر لوی برکات. اولنی برکت ته اخلاص دا دی، د اخلاص تفصیل تاسو ته ما وکړو، هر یو کار نیک د الله تعالی د رضا دپاره کول، دې ته اخلاص و. اولنی برکت ته اخلاص دا دی چې دې انسان ته به مشکلات مخې ته نه راځي. که چېرې مشکل مخې ته را هم شي نو الله جل جلاله به د دقه اخلاص د وجه نه د ده دا مشکل ختمی. الله جل جلاله به داسې لارې تیاروي، ده ته به داسې لارې ښیي چې دا انسان به په هغې باندې روان شي، خود به خود به د دا مشکل ختم شي. نو اولنۍ فایده دا ده چې په کوم یو انسان کې اخلاص موجود وي، د هغه ټول کارونه به سم وي، ځای ته به رسي او ده ته به پکې څه مشکلات نه راځي. دویمه فایده د اخلاص دا ده چې کوم یو انسان
په اخلاص سره یو نیک کار کوي نو د پاک کار کې به خدای پاک برکت اچي کار به ډیر معمولی غونته کی مثلا زه به یو شیګي اوچته کم زه به د جمعات په کار کې یو ګټه اوچته کم خو دغه ګټه اوچتول چې د اخلاص په بنا سره شوی ده صرف اور صرف مقصود د الله تعالی رضا ده نو په دې کې به الله جل جلاله ماته تاسو ته برکت درکړي د دغه د وجه نه به الله جل جلاله زموږ بیړه پار کوي دویم فائدہ یې ده درېمه فائدہ یې ده چې دې انسان ته به الله جل جلاله د خلکو مخې ته چرته کمزوري نه نصیب چې کوم یو کار کې اخلاص موجودی دا انسان چې کوم یو نیک عمل کوي دی به په معاشره کې سترګې اوچتې ګرځي دی به چرته سترګې د ده به ښکته کېږي نه دا وجه څه ده وجه دا ده چې کله یو کار دا خالص د الله تعالی د رضا دپاره وکړی شي نو الله جل جلاله هغه انسان ته د هغې ډېر زیات فضائل د هغې چې کوم دی نو څومره برکات دي هغه ورکړي هغه مالامال کړي دا انسان لهذا چاته یې څه ضرورت نه راپېښېږي نو دا برکات الله جل جلاله د دې اخلاص د وجې نه دې انسان ته ورکوي او بل دا انسان به یو ورکوټی کار کوي خو الله جل جلاله به په خپل در کې په ډېر څه باندې قبلوي د اخلاص د وجې نه لکه څنګه لکه دا انسان یو حدیث مبارک کې راځي د بخاری روایت دی د یو سړي متعلق راځي چې هغه انتهایی ګناهګار انسان دی بدفعل انسان دی او چې کوم یو خراب کار به هغه کاو نو هغه به د هغه سړي په نوم باندې تپوس به وکړی شو دا کار چا کړی دی دا خو پلانکي کړی دی ډېر ګناهګار دی یو ورځ د کور نه راووته نو د کوهي غاړې ته یو سپی ولید او دا سپی دا خټه چې د کوهي خواته کومه پرته ده نو په دې خپله ژبه باندې سټي یعنې تږی شوی دی اوبه نشته او دا خټه سټي ده د تندې د وجې نو د ده په زړه کې ترس راغی چې ګوره دا خو هم د الله تعالی یو مخلوق دی الله پیدا کړی دی دا سپی راشه دې ته چې کوم دی نو زه اوبه راوباسم او اوبه ورته ورکړو ده اوبه راوویستې او دې سپي ته چې کوم دی نو ونیولې او دې سپي هغه اوسکلې څه موده بعد دی وفات شو چا خوب کې ولیده چې الله تعالی در سره څه معامله وکړه دی ورته وایي نور هېڅ نه اعمال نیک هېڅ یو عمل نه صرف یو عمل چې د کور نه راووتم او هغه تږي سپي ته مې اوبه ورکړې وې الله جل جلاله د دقې اوبو د وجې نه چې کوم دی نو زما مغفرت نصیب نو کوم یو کار کې چې اخلاص موجودي صرف د الله تعالی د رضا دپاره وکړی شي هغه کار الله جل جلاله قبلی هم او هغه کار باندې الله جل جلاله اجر هم زیات ورکوي یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په بني اسرائیلو کې یو سړی او هغه 100 قتلونه کړي 100 خلک یې وجلي یو ورځ دی د کور نه راووته وی چې پلانکي ځای کې یو نیک انسان دی د هغه خواته ځمه توبه وباسمه او بیا دپاره به قتل نه کوم چې الله جل جلاله ما وبخي او بس دی چې کله د کور نه راووته نو د 100 قتلونه کړي دي په لاره کې چې کوم دی نو څه حادثه راله او دی وفات شو چا خوب کې ولیده 100 قتلونه دي کړي دي څومره عذابونه رامندې شروع دي دی ورته وایي یو عذاب رامندې هم نه دی شروع په اخلاص سره د کور نه راوتی وم اراده مې دا کړې وه چې په رښتونې به توبه وباسم الله جل جلاله هغه توبه زما قبوله کړې ده او الله جل جلاله زما مغفرت وکړه اوس موږ اندازه ولګو چې په هر یو کار کې الله جل جلاله چې کله رضا مقصود شي د الله جل جلاله قربت مقصود شي نزدېکت مقصود شي نو هغه کار الله جل جلاله قبلی او بیا اوس به مونږ ته څنګه پته لګي چې زما دا کار د اخلاص دی او که نه دی نو د دې لپاره هم علماو څه نشانات ذکر کړي اولنۍ نشاني دا ده چې یو انسان وایي چې په ما کې اخلاص شته دی که نه دی دې ځان ته وګوري اولنۍ د دې ځان ته وګوري که چېرې په یو کار کې دی په استقامت باندې
او په همیشګۍ باندې عمل کوي دا کار به د اخلاص نه ډک نیک کار. مثلا یو کس ته مستقل هغه جمعات ته راځي، یو کس ته مستقل هغه صدقه ورکوي، یو کس ته مستقل هغه چې کوم دی نو زکات ورکوي، د یتیمانو خیال ساتي، د خپلو ګاونډیانو خیال ساتي، مستقل سیو ټیمه پورې نه. نو په دغه استقامت باندې دی پوه شي چې الله جل جلاله زما په دې کار کې اخلاص اچولی دی او زما دا کار د اخلاص نه ډک دی. اولنۍ نشانی دا ده. دویمه نشانی دا ده چې کله یو کس یو کار کوي او د ذهن ته بهاراني سوچونه نه راځي، یعنی سوچ دا نه راځي چې زه دا کار کوم د دې لپاره چې سبا ماته څوک ګوته ونیسي چې دا سړی چې کوم دی نو ګورې دی ډېر کاریګر سړی دی او په هر یو نیک کار کې د ده چې کوم دی نو مخکې والی دی او دی مستقل ګوره جومات ته راځي، زړه کې دا خبرې راشي نو دا به یا اخلاص نه وي. خو چې کله زړه کې دا خبره نه راځي بلکې بالکل دا انسان ځي که چېرې مونځ کوي نو مونځ د الله تعالی د رضا دپاره کوي او بهراني سوچونه د ده د زړه نه خارج شي. بهراني سوچونه څنګه خارج شي؟ د دې یو مثال درته ویم. لکه مثلا یو کس دی بعضې وخت کې ډېر کسان داسې چې مجلس کې مونږ ناست یو نو هغه خبره چې شروع کوي نو خلک وایي ځان طرف ته کشی وایي، هر یوه خبره د خپل ځان نه شروع کوي. یاره زه چې په دې پنځم ځل باندې حج له لاړم که نه نو هلته کې دا واقعه راغله مخې ته، زه چې په دې پنځم ځل باندې حج له لاړم نو ما ته دلته هلته کې دا واقعه راپېښه شوه. اوس دا خبره داسې هم کېدلی شوه چې زه کله حج له لاړم نو هلته کې دا واقعه راپېښه شوه، خو دا پنځم ځل پکې ځکه ووایي چې خلکو ته پته ولګي چې دا ګورې ډېر لوی حاجي صاحب دی او 15 ځله دی مخکې هم حرم ته تللی. دې ته ویلی شي د اخلاص کمی. هلکه دا 9 کاله وشو یاره چې تهجدو ته پاسمه نو دا خپې مې ډېر درد کوي. نو اوس دا 9 کاله ویل دا چې کوم دی نو دا خپل اعمالو هغه نمود دی او دکلاوه ده. په دې انسان کې به د اخلاص کمی کله چې دا انسان خپل اعمال خلکو ته پیش کوي. یو خبر. بله نشانی دا ده چې کله دا انسان د مخلوق مخې ته شکوې پرېږدي، شکایتونه پرېږدي، په ده کې به اخلاص موجود. په یو انسان باندې غم راغی، په یو انسان باندې تکلیف راغی، نو دا انسان چې کله د مخلوق مخې ته شکوې پرېږدي، یاره په دې وجود مې داسې درد دی، یاره دا سر مې داسې خوږېږي، یاره دومره مشکلات دي، کور کې ځان له بهر ځان له د دکاندار قرض دی، دا قصې پیسې چې دی شروع کړي نو د دې انسان کارونه به دا د اخلاص نه ډک نه وي. کله چې په دې انسان کې دا صفت پیدا شي چې شکوې د مخلوق نه پرېږدي نو دا انسان به مخلصي او دا انسان به په حق سره او په سچ سره چې کوم دی نو نیک عمل کوي. لکه مثلا شکایتونه څنګه کوي؟ دغه شکایات الله جل جلاله ارشاد فرمایي صحابه پیغمبر متعلق هغه ارشاد فرمایي انما اشکو بثی وحزنی الی الله. اے الله جل جلاله زما شکایت، زما غم، زما فکر، زما سوچ دا صرف ستا دپاره دی الله. زه د مخلوق مخې ته خپل شکایت نه وړاندې کوم. د رابعه بصري رحمه الله متعلق راځي چې یو کس یې ولید نوجوانو نو په دې سر باندې یو پټۍ تړلې وه، داسې مضبوطه پټۍ تړلې وه. هغه نوجوان ته یې وی بچیا دې خوا راشه، په دې سر باندې دې دا څه پټۍ تړلې ده؟ هغه ورته وی په دې سر باندې مې انتهایی درد راغلی دی او ډېر زیات چې کوم دی نو شکایتونه یې شروع کړل، ښه کېږي نه او ډېر سختې خراب یم او دا نیم سری درد دی او دا هغې ورته وی دا درد د مندې مخکې راغلی دی چېرته؟ وی نه جي دا درد خو نه دی راغلی او دما وی ستا څومره عمر دی؟ وی 27 کاله زما عمر دی. وی 27 کالو کې صرف یو پیر پتا باندې دا درد راغی. هغه نوجوان ورته وی او صرف یو پیر دا درد راغی. رابعه بصري هغه ورته ډېره ښکلې خبره کوي. هغه ورته وی بچیا ستا 27 کاله عمر دی، په دې 27 کاله عمر کې تا چېرته په سر باندې چې تا باندې درد نه و راغلی، تا چېرته په سر باندې د شکر پټۍ نه وه تړلې،
خو چې په دې 20 کاله عمر کې یو ورځ په تا باندې تکلیف راغی نو تا د غم او د شکایت پټۍ په سر باندې وتړل. زمونږ هم دغه مثال دی. الله جل جلاله خرا کوي، الله جل جلاله په مونږ باندې خو مهرباني کوي، خو وسعت والا رزق را کوي، خو خوشحالي والا زندگی را کوي. خو که چېرې یو ورځ تکلیف راشي نو بس زمونږ واویلا زمونږ غم د هغه د څه سره برابر دی. چې په واله کې څوک نو څنګه یې لکه یاره بس وخت یې تېرېږي نو کور کې څنګه مړه څه روغ او څه بیمارانه. مطلب شکر نشته دی. د شکر هغه بالکل سوچ او فکر زمونږ د زړونو نه ختم شوی دی چې الله جل جلاله زمونږ 80 کاله عمر په تا باندې چرته یو میاشت چرته یو ورځ په تا باندې تنګي راله سختي راله او بیا مونږ چې کوم دی نو شکایت شروع. یو بزرګ دی عطا ابن ابي رباح نامه ده. هغه وایي یو ورځ زه ناست وم نو په ما باندې یو الهامي اواز وشو. الهامي اواز را باندې دا وشو چې الله جل جلاله ماته ارشاد فرمایي چې عطا لاړ شه او دې خلکو ته ووایه زما دې بندګانو ته ووایه چې تاسو له زه ټول عمر 80 کاله سهولت درکم، رزق درکم، خوشحالۍ درکم، خو که یو ورځ په تاسو باندې تنګي راشي نو تاسو د مخلوق مخې ته زما شکایات وړاندې کوئ. د مخلوق مخې ته زما شکایات وړاندې کوئ، په ما پسې خبرې کوئ. هغه خبرې په ما پسې داسې خبرې چې که یو انسان وایي چې په ما باندې تکلیف دی، درد دی، یاره ډېر زیات خراب یو، د کور نه خراب یو، د بهر نه خراب یو، بچی مې داسې دي، نو دا اصل کې د چا بدي کوي؟ دا څه وایي؟ دا خو نعوذ بالله په الله تعالی باندې یو اعتراض دی کنه. الله تعالی خو هغه کار کوي چې د انسان پکې خیر د حکمت نه ډک کارونه کوي. نو عطا ابن ابي رباح ته الله جل جلاله د الهام په ذریعه سره په زړه کې دا خبره واچوله چې دې مخلوق ته ووایه چې زه به تاسو ټول عمر 80 کاله سهولت راولم، نرمي، آسانی او ارزانی راولم، او کچری په یو ورځ باندې په تاسو تکلیف راشي نو تاسو زما د مخلوق مخې ته چې ما یو کس پیدا کړی د هغې مخې ته زما شکایات وړاندې کوئ. حالانکې د بنده ته ووایه چې ستا د ګناهونو رجسټرې زما سره دي او ستا د ګناهونو نه هغه رجسټرې ډکې پرتې دي. ستا د ګناهونو رجسټرې زما سره دي او ستا د ګناهونو نه هغه رجسټرې ډکې پرتې دي. یوه ورځ ما چرته یوې فرشتې ته دا نه دي ویل چې د پلان کې دومره ګناهونه دي. یوه ورځ زما سره فرشتې وي، یوه ورځ ما فرشتې ته دا نه دي ویل چې د پلان کې دومره ګناهونه دي او ستاسو شکایت زه فرشتو ته نه کوم او تاسو زما شکایت چې ما پیدا کړی دی هغه مخلوق ته کوئ. په دې خبره دي مونږ پوه شو چې دا ډېر د افسوس مقام دی چې یو انسان باندې سختی راشي او هغه واویلا شروع کړي. نو خبره مې د دې پورې شروع کړې وه چې کله یو انسان کې اخلاص موجود نو هغه انسان به د مخلوق مخې ته شکایات نه وړاندې کوي، شکوې به نه کوي چې نن په ما باندې دا څیز راغی، نن په ما باندې دا څیز راغی. چې کوم انسان کې اخلاص موجودي بله نشانی نو هغه به د ثواب امید صرف اور صرف د الله تعالی نه ساتي. د ثواب امید به صرف اور صرف د الله تعالی نه ساتي. یعنی زړه کې به دا خبره چې زه دا کار کوم، هر قسم کار دی کوي نیک کار، نو زړه کې به دا خبره موجودي چې دا صرف د دې دپاره کوم چې د قیامت په ورځ زه د الله جل جلاله مخې ته صفا ولاړم، هسې نه چې الله جل جلاله ما ته ووایي چې دا کار خو چې کوم دی نو تا د مخلوق دپاره کړی. لکه د دې به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکم. د حضرت اشرف علي تانوي رحم الله متعلق راځي چې یو ورځ هغه په لکونو مجمع ته خطاب کاو، تقریر یې کاو. چې کله تقریر ختم کنو دی روان دی خپل کور طرف ته په لاره کې ورته یو سړی راغی. وی حضرت زه خو د هغه ځای نه راغلی یم او په سفر باندې را روان شوی وم، 3 ورځې مې سفر وکړ او ایله اوس راورسېدم ستا تقریر له راتلمه، خو لاره کې څه حادثه راغله د هغې د وجې نه زه لیټ شوم او ستا تقریر مې وانه اورېده. دا خو چې کوم دی نو ډېر نقصان وشو، تاسو تقریر خلکو ته کړی دی. هغه ورته وایي همدقلته کې کښېنه.
هغه سړی کېناو په خپله ورسره کېناست او هلته کې چې په غټه لکونو مجمع ته کوم خطاب کړی کوم تقریر کړی هغه یو سړي ته هغه تقریر کول شروع کړ چې کله ورته هوبهو هغه شان تقریر وکړ روان شو نو مریدانو دې تپوس وکړ تحنوي صاحب حضرت تاسو دې یو سړي ته دومره په ګنټو باندې تقریر وکړ دا خو یو سړی و چېرته بله موقع باندې به یې اورېدلی وی حضرت تحنوي رحم الله ورته ارشاد فرمایي وی بچیانو ما چې دته دا تقریر کوم وکړو نو دا ما دته ونه کړ مخکې هم چې کوم تقریر ما اوراو نو هغه مې الله تعالی ته اوراو او اوس چې هم دا تقریر دته ما وکړو نو دا مې هم الله تعالی ته اوراو زما د ثواب امید په هغه وخت کې هم د الله تعالی نه اوس هم د الله تعالی نه دی هېڅ پته نه لګي که هغه تقریر زما نه قبول شوی دا یو تقریر به زما الله تعالی قبول نو مونږ اندازه واخلو ګوره چې زمونږ د مشرانو هر یو عمل دا د اخلاص نه ډکو دا خالص د الله تعالی د رضا دپاره د دې وجې نه قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایا الا لله الدین الخالص اے مسلمانانو تاسو که په دین باندې عمل کوئ نو په خالص دین باندې عمل وکئ په خالص دین باندې عمل مطلب دا دی چې هر یو کار په دې کې مقصود د الله تعالی رضا وګڼئ چې کله په مونږ کې د الله تعالی رضا موجود وه الله تعالی به زمونږ هر یو نیک عمل دا قبلئ مخکې شروع کې ما یو آیت مبارکه ستاسو مخې ته تلاوت کړی دا خبره مې تر دې پورې شروع کړې ده چې زمونږ دا کار روان دی د جومات ته نو هر یو انسان که په دې کې څه صدقه ورکوي که په دې کې څه خدمت کوي که منډه ترړوي نو هغه دې د اخلاص په بنا سره کوي هغه دې د الله تعالی د رضا دپاره کوي قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یاد که هغه وخت چې په کوم وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام دا چنده شروع ده او دا چنده به انشاءالله د دې تعمیر دپاره کوو د خپل وس مطابق ښه ډېر امداد پکې وکړئ چې الله جل جلاله دا بند بیړي ستاسو روانه کړي زمونږ هم روانه کړي او الله جل جلاله خصوصي فضل و کرم وکړي نو خبره مې دا شروع کړې وه قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دې آیت مبارکه کې امام قرطبي رحمه الله درې خبرې ذکر کړې دي اولنۍ خبره دا ده چې بعضې کارونه یادګاري الله جل جلاله کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې بنیاد یې ښوده نو الله جل جلاله په قرآن کې هغه ځای یادګار ذکر کړ نور الفاظ هم الله تعالی ذکر کولی شو خو اول سر کې د یاد لفظ ذکر کو اذ يرفع ابراهیم القواعد اذكر اذ يرفع ابراهیم القواعد یاد که هغه وخت په کوم وخت کې چې حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې بنیاد یې ښوده نو هغه دومره د اخلاص نه ډک بنیادو دومره د اخلاص نه ډکو چې نن دا جومات بل جومات او د دنیا هر یو مسجد هغه د کعبې سره ټچ شوی دومره ډکو د اخلاص نه اولنۍ خبره دا معلومه شوه چې دا یادګار وخت مونږ چې کله دا ایره یې ښودې دا بنیادونه نو دا هم یادګار وخت دی دا به د قیامت ته ورځې پورې یادېږي چې اکثر دا ګلزروان امیر صاحب چې کوم دی نو ما ته دا واقع بیانوي چې کله دا زوړ مسجد وایي مونږ جوړاو نو تذکره کوي باباجي به او نور کسان به مونږ د شپې ګرځېدو نو دا یادګار وخت دی تا همیشه چې کوم دی نو دا یاد ساتلی شي دا اوقات یاد ساتلی شي ګوره کعبه حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د هغې بنیاد کله یې ښودی دی خو نن هم د هغې بنیاد تذکره کیږي او الله جل جلاله په خپله وایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ دا یادګار وخت دی په دې کې چې کوم دی نو ابراهیم او اسماعیل علیه السلام بنیاد یې ښوده د کعبې یو خبره دویمه خبره دا ده چې همیشه دپاره مشران چې کوم دی نو دا کار نه کوي مشران کار نه کوي او کشران خدمت کوي عام طور باندې داسې یو خو هغه مشرانی چې مطلب د کار کولو وي
په دې ځای کې الله جل جلاله اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سره ذکر ور سره کړو چې دی نوجوان دی ښه کار به وکړي. بیا هم الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام نوم مخکې کړ د دې دپاره چې ګوره مشران به د ځان دپاره د دعا دپاره ساتئ. مشران به دعاګانې کوي، نوافل به کوي، الله جل جلاله ته به جالي، الله جل جلاله نه به غواړي، کشران به لګیای خدمت به کوي او الله جل جلاله به ستا هغه کار روانوي. او بله خبره پکې ډېره اهمه ترینه الله جل جلاله دا ذکر کړله چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. د دې نه دا معلومه شوه چې کله د جومات د الله تعالی د کور کار کیږي نو په دقه وخت کې دعاګانې قبلیږي. یو دعا به ته دا کې چې کله ته کار کې د جومات چې ای الله جل جلاله زه دا یوه ګټه اوچتومه، یوه بیلچه، یو ټاټکې، یو کاڼی اوچتومه، ای الله دا زما دپاره زما د حق نه قبول کړي. ربنا تقبل من پیغمبران دي د کعبې بنیاد ږدي خو چې ګټک دي نو دعا کوي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ای الله زمونږ نه دا ایرې او دا بنیاد قبول کړي په خپل در کې. نو دویمه خبره دا ثابته شوه چې کله ته بنیاد ږدي نو په هغه وخت کې به دعا کوي چې الله جل جلاله زما دا خدمت هم قبول کا. یو دویم چې د ځان لپاره کومه دعا کوي نو الله جل جلاله به هغه دعا هم قبلوي. او 2004 خبره ده تقریبا د بسوات کې وم یو مدرسه کې هلته کې حفظ کا سکول ومو نو زموږ د مدرسې بنیادو هغې ته شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب راغلی نو هغه یو خبره وکړه زما تقریبا 10 کاله عمر و په هغه وخت یو خبره وکړه چې هغه ماته اوس هم یاد ده چې الله جل جلاله موږ چې نن د چا امتیانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرور دو جهان داغه چې موږ امتیان یو نو دا دعا چې حضرت ابراهیم علیه السلام په کوم وخت کې وکړه ګوره په دې وخت کې دعاګانې قبلیږي. الله مونږه مثال لته ویم د دنیایي دا کسان چې کورونه ته تللي دي دې وجې نه ما ته وویلی شو چې لږ دا تقریر اوږد که چې کسان پوره شي. اوس لاړل نو 2 بجې باندې لمونځ کوو. دې خبرې طرف ته مې ستاسو توجه مطلوب و چې په دې آیت کې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مونږ چې د چا امتیانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا حضرت ابراهیم علیه السلام په کوم وخت کې وکړه چې کله د کعبې بنیاد یې خوده نو د ځان دپاره دا ونه کړه چې الله جل جلاله زما بچي کامیاب کړي، ای الله جل جلاله ما ته دومره چې کوم دی نو جیداد راکړي، ما ته دومره مال راکړي. نه، ځکه چې کله جومات ته چا کور دی؟ د الله تعالی کور دی که نه؟ چې مونږ خپل کور ته یو مصري راولو، یو چې کوم دی نو مکینک راولو، هغه څه کار کوي نو مونږ هغه ته څه وایو؟ هغه ته چې غریب سړی نو هغه ته ووایي لولو سره خبره وکړي چې په څو باندې به یاره ته ماله دا پنکه ټیک کړي، په څو باندې به دا دیوال ماله ته ووایي، مخکې نه ورسره خبره وکړي، د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا څه وکړي؟ کار شروع کړي هغه مصري. خو چې کوم داسې سړی چې مالداری او وس داسې رسي ښه مضبوط سړی نو هغه ورته وایي کار ټیټ وکړه چې څو پیسې دې اخېستې نو هغه به درکو، چې څو پیسې دې اخېستې هغه به درکو، کار ټیټ وکړه. دا کور د چا دی؟ مونږ چې پکې دا خدمت کولان دا الله تعالی کور دی. چې په دنیا کې یو سړی مصري ته وایي چې کار ټیټ وکړه چې څه دې غوښته هغه به درکمه، نو الله جل جلاله خو شهنشاه کل دی، مالک الملک دی، هغه به مونږ ته ولې داسې نه وایي چې کار وکړه زما د کور چې څه دې غوښته هغه بل له درکم؟ داسې به وایي که نه به وایي؟ ضرور به وایي الله جل جلاله، او ضرور به زمونږ دعاګانې قبلوي. ځکه چې په دنیا کې د چا د کور کار ته وکړي او مازدیګر کې ځي یا میاشت بعد ته راشي او هغه تاله روپۍ نه درکوي نو ټول خلک ورته بد ګوري، دی خو پردي قرضونه وهي، پردی حق وهي، ټول خلک ورته بد ګوري که نه؟ دا کور د الله تعالی دی. چې کله مونږ په دې کې خدمت وکړو نو الله ګوره په دنیا کې یو سړی شرمنده کېږي، ذلیله کېږي د دې د وجې نه چې مزدور له د هغه اجرت نه ورکوي،
نو ولې الله جل جلاله څومره غیرتي ذات دی چې موږ په دې کې خدمت وکړو نو الله جل جلاله به آخري مزدوري موږ له راکوي او که نه به راکوي ضرور به هغه مزدوري الله جل جلاله موږ ته راکوي نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله نه دعا غوښتله خو وی چې اخوا دې خوا دعاګانې نه غواړم دا به بیا الله جل جلاله قبوله کړي یوه دعا وغوښتله او داسې عظیم الشان دعا یې وغوښتله چې انسان حیران شي چې الله جل جلاله په کومه موقع باندې دا دعا قبوله کړه چې کله بنیاد د کعبې راوچتاو نو په هغه وخت کې یو دعا وغوښتله ربنا وبعث فیهم رسولا اے الله جل جلاله زمانه بعد زما په خاندان کې د امینې د زړه او د جګر ګوشه ولېږي د امینې د زړه ګوشه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خلکو کې مبعوث کې الله جل جلاله نن چې پیغمبر دنیا ته راغلی دی نو دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې دعا اثر دی او هغه دعای د دقیق بنیادونو په وخت کې غوښتې ده الله جل جلاله هغه دعا قبوله کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولي اوس تاسو اندازه ولګوئ چې دا څومره عظیم الشان مقامي چې په کوم وخت کې د الله تعالی د کور بنیادونه یې ښودلی شي الله جل جلاله دې مونږ ته په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې په هر یو کس کې دا جذبه دا کوشش او دا ولوله پیدا کی او دا شوق او ذوق ته پیدا کی چې په وخت سره په دې آیرو کې په دې بنیادونو کې خپله حصه واچئ هم جانی او هم مالی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين